بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن کتن کو پروگرام مشرق راؤنڈ اپ سرازم عدنان خان. قدرمن د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات معامله چې دا نور هم گمبیر شوی دا. پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټې په اجلاس کې د شرکت کولو نه انکار کړی دی. بل خو حکومت د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي مذاکراتي کمیټې اجلاس چې دی هغه په 28 جنوري باندې طلب کړی دی. سپیکر قومي اسمبلی سردار ایاز صادق لخوا دغه اجلاس چې دی هغه په 28 جنوري باندې طلب کړی شوی دی. یو خو د پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر چې دی هغه مشروط آمادګي ظاهر کړی دا. ویلي چې حکومت د کمیشن په جوړولو کې سنجیدګي او دغه کمیشن چې د هغه اعلان وکړي نو موږ په دغه اجلاس کې یا د مذاکراتي کمیټې چې کوم اجلاس کیږي په هغه کې شرکت کولی شو. د هغې لپاره موږ سفارش چې دی هغه کوو. بل خوا د حکومتي مذاکراتي کمیټې ترجمان سینیټر عرفان صدیقي ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف زموږ جواب چې دی هغه نه دی اورېدلی د کمیشن په حواله باندې. او په دغه کې 15 ورځې پس چې کوم اجلاس کیدونکي دی په 28 جنوري باندې پکار دا چې پاکستان تحریک انصاف دغه چې کوم مذاکراتي کمیټې ده هغه په دې اجلاس کې شرکت وکړي او د هغې نه پس چې کله موږ جواب تحریري واوري د هغې نه پس که بیا په دغې حواله باندې څه فیصله کوي نو هغه دې وکړي. حکومتي مذاکراتي کمیټې ترجمان عرفان صدیقي هم میډیا سره همدارنګې خبرې کړي. پارلیمنټ هاوس نه بهر هغه میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې پکار وه چې پاکستان تحریک انصاف د 28 جنوري اجلاس پورې صبر وکړي او په دغه څلورم اجلاس کې شرکت وکړي چې موږ خپل تحریري جواب چې دی هغوی ته ورکړو. د هغې نه پس بیا فیصله وکړي. پاکستان تحریک انصاف چې دغه مذاکراتو د ناکامۍ خبرې شروع شوي د هغې وروسته د اپوزیشن جماعتونو چې د هغوی سره رابطې شروع کړي دي او دغې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف رهنما د قومي اسمبلی پخواني سپیکر اسد قیصر چې دی هغه د مولانا فضل الرحمن سره ټلیفوني رابطه کړې ده او په دغې رابطه کې ویل کېږي ضریو د هغه وینا ده چې مولانا فضل الرحمن او اسد قیصر چې دی هغوی خبرې اترې کړې دي د ملکي سیاسي صورتحال باندې غور کړی دی او راتلونکي هفته کې د پاکستان تحریک انصاف وفد چې دی هغه به د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کوي. په دغه ملاقات په حواله باندې هم په دې ټلیفوني خبرو کې غور شوی دی. ورسره دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې راتلونکي هفته کې کوم ملاقات کیږي د پی ټی آی وفد او مولانا فضل الرحمن ترمنځ. نو د بانی پی ټی آی عمران خان چې کوم پیغام دی هغه به هم ورکولی شي مولانا فضل الرحمن ته چې هغه څه پیغام ورکول غواړي د جیل نه هغه به دغه کمیټي یا دغه وفد چې دی هغه مولانا فضل الرحمن ته رسوي. قدرمنو په مذاکراتو په دغه عمل کې سره واندي دا وخت تازه صورتحال معلومو. اسلام آباد کې د سینئر صحافي سردار اویس زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دی. د هغه نه په دغې حواله باندې معلومات اخلو. جی سردار اویس صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ دان صاحب. آپ کا بہت شکریہ پروگرام کو وقت دینے کے لیے. آج جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی مشروط قسم کی آمادگی ظاہر کی ہے. دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو ہم کس سے بات کریں گے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ابھی کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب نے پھر وہی پرانا ایک بیانیہ جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ دہرایا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو ہم اجلاس میں شرکت کریں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بھی جب بات ہوئی ہماری تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو ہم مذاکرات کے جو چوتھا دور ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے. چونکہ اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے آج باقاعدہ طور پر 28 جنوری کو جو ہے وہ چوتھا اجلاس طلب کیا گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے. تو اس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی اور بیرسٹر گورنر اور اپوزیشن لیڈر دونوں نے کہا کہ ہم مشروط طریقے سے اس میں شرکت کریں گے. اور ظاہر ہے ان کی جو شرط ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے جس پر حکومت اپنا موقف بھی دے چکی ہے کہ خواجہ اسد جو کہ وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب 9 مئی کی تحقیقات ہو گئی ملزمان کو سزائیں ہو گئیں تب اس کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا کوئی تک بنتی نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے. اس پر عرفان صدیقی نے بھی اور رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر جب حکومت سے ہم نے جانا تو عرفان صدیقی نے بھی یہی کہا کہ اگر پی ٹی آئی نہیں آنا چاہتی اجلاس میں تو ہم تو پھر دیواروں سے مکالمہ نہیں کر سکتے نہ مذاکرات کر سکتے ہیں. اگر پی ٹی آئی نہیں آئے گی تو ہم بھی واپس آ جائیں گے. تو اب لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فریقین جو ہے وہ 1.5 لاکھ کی طرف جا رہے ہیں. مطلب مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ نہیں ہوگا. جی بالکل لگ تو یہی رہا ہے جو موجودہ صورتحال ہے دان صاحب کے 1.5 لاکھ کی طرف ہی جا رہا ہے. مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہو جائیں گے. اب دیکھیں تحریک انصاف بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ان کا مین مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا قیام. حکومت جوڈیشل کمیشن کا قیام کے حوالے سے سنجیدہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور اب یہ جو 28 جنوری کو اجلاس بلایا گیا ہے بظاہر یہ جو ایک یوں سمجھ لیں کہ خانہ پوری کرنا چاہتی ہے حکومت بھی. ظاہر ہے انہوں نے ایک تجویز متفقہ طور پر یہ طے کیا تھا کہ 7 روز کے اندر اندر ہم نے چوتھی نشست رکھنی. اور اب چونکہ اسپیکر کی جانب سے یہ چوتھا دور کا اجلاس جو ہے وہ مذاکرات کا طلب کیا گیا ہے تو اب ظاہر ہے 28 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف تو شرکت نہیں کرے گی جو ان کی شرط ہے. اگر اس شرط پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور ہمیں بادی نظر میں لگ بھی یہی رہا ہے کہ حکومت 28 جنوری سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا
قیام عمل میں لانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اور جب جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اس میں شرکت نہیں کرے گی. جب تحریک انصاف شرکت نہیں کرے گی تو حکومت علامتی طور پر جو کمیٹی روم یا جو بھی جگہ مختص ہوگی وہاں پر آئے گی. تحریک انصاف نہیں ہوگی تو حکومت اس پر پھر اپنا بیانیہ بنائے گی, پریس کانفرنسز ہوں گی. جی دیکھیں ہم تو سنجیدہ تھے مذاکرات کے لیے. پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر مذاکرات کی میز سے بھاگ گئی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں امن آئے, وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے. ہم تو ملک کے سیاسی استحکام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھے تھے. ہم نے مذاکرات کی میز ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے, لیکن تحریک انصاف نہیں آئی. اب اس حوالے سے یہ تب مذاکرات کامیاب ہوتے نظر آئیں گے اگر حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بھی بناتی تو کوئی اس کا متبادل راستہ اختیار کرے, تحریک انصاف کو مطمئن کرے. 28 جنوری سے پہلے کوئی ایک غیر رسمی نشست رکھیں جس میں تحریک انصاف کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے, یا پھر 3-4 رکنی ایسی کمیٹی بنائی جائے جو تحریک انصاف کے ساتھ نیگوشیٹ کرے, ان کو اس چیز پر آمادہ کرے کہ وہ 28 جنوری کے اس اجلاس میں شرکت کریں. اگر حکومت صرف اس چیز پر بضد رہے کہ نہیں جی ہم نے جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنانا اور تحریک انصاف 28 جنوری کو جو وہ شرکت کرے, اور تحریک انصاف یہ کہے جی کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو ہم شرکت نہیں کریں گے, پھر یہ تو ہٹ درمی کی بات آ گئی. دونوں طرف سے ہٹ درمی اور ضد کا معاملہ ہوگا, اور اس میں نقصان نہ نون لیگ کا ہوگا نہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, اس میں نقصان ملک کا ہوگا. یہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں حرج کیا ہے؟ اگر حکومت کہتی ہے کہ جو اقبال جرم کر لیا ہے ملزمان نے 9 مئی کے, تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے؟ حکومت بنا لے جوڈیشل کمیشن اور فیصلہ کر لے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن جب بنے گا تو ظاہر ہے اس میں پھر 9 مئی کے واقعات کی بڑی باریک بینی سے جو ہے وہ تحقیقات ہوگی. 26 نومبر کے معاملے کی تحقیقات ہوگی, اور اس میں چونکہ بانی پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا, چونکہ جب تحریک انصاف نے اپنے تحریری مطالبات رکھے تھے تو اس میں ضمنی طور پر انہوں نے یہ مطالبات بھی رکھے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ سامنے لائیں. ہمارے اگر کارکنان ہوئے تو بانی پی ٹی آئی نے یہ جیل میں کہا ہے کہ میں معافی مانگوں گا. تو ظاہر ہے جب جوڈیشل کمیشن بنے گا تو پھر اس پر جو ہے وہ سرسری طور پر تحقیقات نہیں ہوں گی جو اب تک ہوئی ہیں. ظاہر ہے تو پھر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا, اس پہ ٹائم لگے گا. حکومت کے لیے اگر بانی پی ٹی آئی معافی مانگ لے اور CCTV فوٹیج وغیرہ سامنے آ جائے, بانی پی ٹی آئی معافی مانگ لیں گے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو اچھی بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے. پھر اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں آتا ہے اور ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی معافی مانگ لیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن اب ظاہر ہے حکومت کے ذہن میں کیا ہے, یا حکومت کس مقصد سے کیا شکار ہے. اب ظاہر ہے ان کے کچھ تو کنفیوژن ہوگی جس وجہ سے جوڈیشل کمیشن کا وہ قیام عمل نہیں لاتے, یا ظاہر ہے انہیں کہیں سے تو اشارہ ہو رہا ہوگا, کہیں سے ہدایات مل رہی ہوں گی کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام پر رضامندی ظاہر نہیں کرنی, اور حکومت جو ہے وہ اس پر ایگری نہیں ہو رہی, بلکہ اب بظاہری طور پر جو ہے وہ 28 جنوری کو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ حکومت یہ بیانیہ بنائے گی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات سے دور بھاگ گئی ہے اور مذاکرات کے راستے سے ہٹ گئی ہے. ہم تو سنجیدہ تھے لیکن تحریک انصاف سنجیدہ نہیں تھی. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ نقصان نہ نون لیگ کا ہوگا نہ تحریک انصاف کا ہوگا, نقصان اس ملک کا ہوگا, عوام کا ہوگا. کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو تب تک نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے, نہ معاشرتی نہ سماجی استحکام آ سکتا ہے. اور جب ملک کی جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوگا تو نہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے, نہ مسائل کے بحران کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. الٹیمیٹلی نقصان آپ کا ہوگا, میرا ہوگا, عام عوام کا ہوگا. اچھا سردار صاحب یہ بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کا اگلا لاہ عمل کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں. پی ٹی آئی کا یہ دیکھو اب اگلے ہفتے جو کمنگ ویک ہے اس میں جو ہے وہ ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہوئی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم وہ پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں. شاید حقان عباسی سے, مصطفیٰ نواز کھوکھر سے وہ رابطے کر رہے ہیں جو ناراض رہنمائی ہیں جس ٹائم اپوزیشن کا حصہ ہیں. تو اب ظاہر ہے تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اپوزیشن کا راستہ تو اپنائے گی. وہ چاہے گی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو پلیٹ فارم کو بھی استعمال کیا جائے, اس پر تمام سیاسی قیادت کو, اپوزیشن قیادت کو جمع کیا جائے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. آج بھی جو مشترکہ اجلاس ہم نے اس میں دیکھا کہ تحریک انصاف نے اجلاس ختم ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے احاطے میں چکر کاٹ کر بڑا ایک طویل احتجاج کیا. صحافیوں کے ساتھ پیکاک پہ بھی انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا, اور نو ڈاؤٹ کہ اگر یہ ناکام ہوتا ہے یہ پروسیس تو تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے اور اب تک جو ہے ایکٹیو اپوزیشن کے لیے تیار ہوئی. دو کہ اب تک ہمیں اس طرح سے متحرک اپوزیشن نظر نہیں ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی, لیکن اب شاید تحریک انصاف اس طرف جائے گی کہ ایک زبردست اپوزیشن کی جائے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے, ایوان کے اندر بھی اور ایوان سے باہر بھی. احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے پوزیشن میں ہے. وہ بھی احتجاجی دھرنے اور جلسے کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور آج تو CEC کی جو میٹنگ تھی پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی بھی احتجاج کی طرف جا رہی ہے سردار صاحب.
پیپلز پارٹی کا اب سے کچھ دیر پہلے CC کا اجلاس ہوا اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا، جو اکثریتی ارکان تھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ اب جو ہے نون لیگ سے مزید اتحاد نہ کیا جائے، چونکہ پنجاب میں بھی ہمیں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا، اب جو دریائے سندھ ہے اس کے اوپر نئے نہریں بنانی جا رہی ہے پیپلز پارٹی۔ اسی طرح خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر فیصل کریم کنڈی نے بھی کچھ تفاوضات کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح سے جو ہمارے فنڈز تھے وفاق کا، جن کا اجرا کرنا تھا وفاقی حکومت میں، وہ بھی نہیں کیا جا رہے، تعیناتیوں میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ تو CEC جو پیپلز پارٹی کی تھی اس میں یہ اکثریتی ارکان نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ رائے دی ہے کہ مزید اتحاد نہیں کیا جائے۔ کل کو ہم عوام میں جائیں گے تو اپنا کیا بیانیہ لے کے جائیں گے، لہٰذا حکومت کے خلاف ایک لائن ڈرا کی جائے اور اپوزیشن تگڑی اپوزیشن کی جائے، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں کسان اتحاد کا جو احتجاجی دھرنا ہے اس کا ساتھ دینے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سردار اویس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جی قدر کو سردار اویس سینئر صحافی اسلام آباد نمو ټول اپډیټس دي هغه راکوله غوښتي پیپلز پارټي هم احتجاج طرف ته چې دی هغه روانه ده دا وخت موږ د اسلام آباد نه صحافي مهوش قماز خان د ټلیفون د لارې موجود ده هغې نه هم تازه خبرونه معلوموو چې څه صورتحال دا وخت روان دی د حکومت په ایوانونو کې جی مهوش قماز خان تاسو کله وایو تاسو ته زما آواز راځي مهوش ډېره زیاته مننه پروګرام ته د وخت ورکولو ډېره مهرباني ستاسو مهوش دا څه صورتحال روان دی حکومت چې دی هغه مذاکرات کول نه غواړي پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه هم د مذاکراتو نه انکار کړی دی چې په 28 جنوري چې کوم اجلاس دی څلورم اجلاس کېدونکي د مذاکراتي کمیټو په هغې کې شرکت نه کوو اوس څه صورتحال ښکاري پاکستان تحریک انصاف احتجاج طرف ته روان دي ځکه چې د اپوزیشن جماعتونو سره هم رابطې چې دی هغه شروع کړي خبرو کوم چې یو طرف ته تحریک انصاف کوي چې موږ احتجاج نه کوو ځکه یې خپل چې کوم لیډر دی جیل نه بیاندار هغه چې موږ به احتجاج کم مذاکرات هغه موږ نه کوو هغې وجه دا ده چې هغې جوډیشل کمیشن رپورټ هغې دا کړی چې دا جوړ شي هغې د فیصله وشي هغې اعلان وشي نو اوس په دغه نه دی شوی ځکه تحریک انصاف چې دی هغه رسته شوی دی چې موږ به چې کوم مذاکرات هغه به نه کوو خو موږ دا وکتل چې حکومت طرف نه هم یو خبره دا راغلې ده چې هغې په دې خبره خفه دي عرفان صدیقي چې دی نو هغه د مذاکرات لیډ کول هغه یو اهم کس و هغه کې اور هغه بیا چې کوم دا خبرې وکړي چې کوم دا پریس کانفرنس وکړو نو هغې نه دا ولګېدل چې حکومت چې دی نو هغه په دې خبره خفه دی چې مذاکرات نه ولې دی وروسته شي اصل کې خو بیا دا ویلو شي چې دا یو ډمي چې دی هغه جوړه شوې ده اصل مذاکرات چې بیا خو شا په شا روان دي او دا چې کوم مذاکرات دي تحریک انصاف حکومت په منځ دا صرف یو ډمي ده خو چې کوم موږ دا حالاتو کتل چې څنګه عمران خان وویل چې دا مذاکرات دلته نه دي کېدل په کار ځکه چې دومره کم خبرې دي هغه نه مني او دومره چې کم ټایم ورته ورکړی هغه ټایم یې پوره نه کړو دې کمیټې چې د هغه جوړ نه کړه کمیشن یې جوړ نه کړو نو ځکه تحریک انصاف وروسته شو خو کوم عرفان صدیقي هغه بیانات موږ وګورو هغه پریس کانفرنس وګورو هغې کې هغه همیشه دا یو خبره کړې ده چې موږ په دې خبره ډېر خفه یو چې تحریک انصاف چې مذاکرات ختم کړل ځکه چې موږ غوښتل چې په 28 جنوري چې کوم زموږ د حکومت لخوا جواب جمع کړی شوی د هغې نه پس بیا پاکستان تحریک انصاف چې دی هغې خپله فیصله کړې وه مهوش قماز دغه چې کوم مذاکراتي کمیټې ده دغه خبرو اترو نه وروسته پاکستان تحریک انصاف چې دی هغې د اپوزیشن جماعتونو سره هم رابطې شروع کړي دوی مخکې پرمختګ څه دی څه لارې عمل به خپلوي کوی تاسو زه دا خبر وکړم چې کله نن چې کوم پریس کانفرنس په پارلیمنت کې چې برسل ګوهر عمر ایوب دا وویل چې زموږ خبره ومنل شوه نو موږ مذاکرات چې دي هغه به دوباره شروع کړو سپیکر ایاز صادق چې دی هغه هم ورته وویل چې 28 تاریخ باندې به دوباره تاسو کېنئ نو هغې نه تحریک انصاف چې دی هغه انکار وکړو هغې بیا دا یو خبره کوي چې څه پورې کمیشن نه جوړ نو موږ به نه کېږو تاسو چې څنګه خبر وکړه چې تاسو ته فیوچرز ته لګي او ځکه چې موږ وکتل چې دی شاید خاقان عباسي مصطفی نواز کوکر دی ټول لتلي ولته کې خبرې کړې وې ای سره پلانینګ سکول او بیا تاسو ته بله خبره دا هم وکړم چې مولانا فضل الرحمن هم تحریک انصاف ته پیغام لیږلی چې کله تاسو ټول هر څه نه ستړي شئ نو اینډ کې بیا ماله راشئ او زه بیا تاسو مشوره درکړم چې سکول دي که نه نو پرون موږ دا هم کتل چې تحریک انصاف او مولانا فضل الرحمن رابطې چې دي هغه دوباره شروع شوې نو دې نه دا لګي چې اپوزیشن یو سټرونګ اپوزیشن چې دی تحریک انصاف کوشش کوي چې موږ جوړ کړو هغې کې مولانا فضل الرحمن اچکزئی صاحبي او چې کوم دا نور کوم پارټي دي هغه به دې کې شاملوي نو دا تحریک انصاف اوس دا پلانینګ دی ځکه چې مذاکرات دې ته لګېدل چې دا هېڅ هم نشي کېدی او بیا موږ وکتل چې 190 ملین پاونډ کیس کومه دا فیصله راغله نو دې نه دا لګي چې فی الحال حکومت چې دی یا اسټابلیشمنټ چې دی نو هغه تحریک انصاف خپلې خبرې نه مني نو اوس بل لامل تحریک انصاف هم دا جوړوي چې موږ اپوزیشن چې دی هغه سټرونګ کړو او دوی ته ټف ټایم ورکړو فی الحال خو داسې خبرې نشته چې احتجاج به کېږي یا به څه نه کېږي اوس تاسو ته پته چې روژې را روانې دي دی نه بس محرم دی بیا ګرمي ده نو دا داسې ټایم را روان دی دا 15 شپږ میاشتې چې دا احتجاج کول دپاره یا لانګ مارچ کول دپاره ډېر ټف شي
نو دوی به هم دا کوشش وي چې موږ دننه پارلیمنت کې دننه یا هال کې دننه یا دننه دا کیسې چې دي هغه په څه طریقه حل شي یا دا یو څو میاشتې دا لږې خاموش تېرې شي بیا یې نه پس به خپل جدوجهد جوړوو. فلحال خو چې زه ګورم دا پلانینګ پېښور کې د اسټابلیشمنټ دغه مشرانو سره ملاقات نه پس دغه تاثر جوړ شوی چې اسټابلیشمنټ سره مذاکرات چې دي هغه د پاکستان تحریک انصاف روان دي او ځکه دوی چې کوم د حکومتي مذاکراتي کمیټې د هغوی سره سنجیده مذاکرات چې دي هغه نه کوي. نو دغه مذاکرات څه ذریعې څه و چې په کوم ځای کې اوس روان دي؟ آیا دغه مذاکرات جاري دي که دغه اسټابلیشمنټ سره چې کوم مذاکرات اینډ اور روان و هغه ختم شوي دي؟ چې کوم زما خبر دی هغې کې خو دا هم ما ته زما چې کوم ذرایع دي هغه دا وایي چې 3 کسان اوس هم داسې دي تحریک انصاف چې هغوی بیک ډور مذاکرات کوي اسټابلیشمنټ سره. فلحال خو د هغوی نومونه نه دي کنفرم شوي خو یو دا موږ ګورو چې عمران خان یو دا مذاکرات ختم کړل چې کوم مخامخ روانو خو 3 کسان داسې نور دي هغه خاص کر لیډرشپ کې راځي هغوی اسټابلیشمنټ سره مذاکرات کوي. دې نه پهله موږ دا هم کتل چې پی ټي آی یو ډېر اهم یو کس ته هغې هم چې دی نو بیک ډور مذاکرات چې دي هغه شروع کړي او هغه خپل ځاني چې دی هغې کوشش کولو چې دا څه حالات ټیک شي. بیا هغې نه پس عمران خان بیان هم راغی هغه هم خپل بیان کې دا ووایي چې زما دپاره چې څوک هم کوشش کوي ما ته پته ده چې هغه ټیک ټاک دي. نو یو بیک ډور مذاکرات خو ضرور روان دي. هغې کې څه داسې خبرې رسته مخکې کېږي چې ما وکتل بیرسټر ګوهر خبره راغله چې عادلچي سره ملاقات شوی او هغه فلحال که تاسو کتلي هغه ټول لیډرشپ هغه میټینګ کې اواز کړی چې علي امین موجود دی. نو ما ته نه لګي چې بیرسټر ګوهر ته ضرورت و خو ګوهر خان چې دې لپاره اواز کړی چې کوم د مذاکرات دي یا چې کوم حالات دي نو داسې نه کوم طرف ته چې دي هغه لاړ شي نو بهتر وي. نو اوس بیرسټر ګوهر هم خپل کوشش کوي علي امین منډاپور هم خپل کوشش کوي او څوک نور داسې کسان هم دي چې هغوی هم خپل کوشش کوي چې دا حالات دي دا بهتر کړي. جی ډېره زیاته مننه محوش قماز خان مشرق ټي وي ته پروګرام مشرق راونډ اپ ته د وخت ورکولو لپاره. جی قدرمن کتونکو محوش قماز خان ټول تفصیلات چې دي هغه راکړل وي چې د پاکستان تحریک انصاف 3 مشران چې دي هغه اوس هم د اسټابلیشمنټ سره مذاکرات چې دي هغه کوي د دوی د ذریعو خبر چې دي هغه مخې ته راوړي. قدرمنو دا وخت موږ رابطه کړې ده اسلام آباد نه صحافي شیراز احمد شیرازي زموږ سره ټلیفون لارې موجود دي. د هغه د معلومات اخلو چې نن کوم ایوان کې مشترکه اجلاس چې دی هغه طلب شوی او په 18 منټه کې 4 قوانین چې دي هغه منظور کړی شوي دي. په دغه کې پیکا ایکټ چې دی هغه هم شامل او په دغه وخت صورتحال او تازه احوال معلومو. شیراز احمد شیرازي زموږ سره ټلیفون لارې موجود دي. جی شیراز تاسو د پروګرام کې هر کله وایو. مهرباني عدنان صاحب. جی شیرازي صاحب دا راته ووایه نن په 18 منټه کې 4 قوانین چې دي هغه منظور شو اپوزیشن دومره لوی احتجاج هم کوو پیکا ایکټ هم منظور شو څه صورتحال په اسمبلی کې؟ عدنان صاحب ګورئ بدقسمتۍ نه زه به ووایم چې دومره اهم قانونونه چې کوم دي هغه نن پاس کېدل خو د اپوزیشن چې کومه رویه وه هغه بالکل بچګانه رویه وه. یعنې اپوزیشن یو بل هم اپوز نه کړ د یو بل هم اپوزیشن چې کوم دی هغوی مخالفت ونه کړ بلکې د هغوی په شور شرابه کې څومره چې بلونه وو هغه ټول بلونه منظور کړی شو. یعنې دا که زه وګڼم زه به دا ووایم چې دا په ایوان کې داسې نه وه په کار. یعنې که پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر ځای په دغه بلونو باندې خپل تحفظات اظهار کړی وی او دا به ډېره ښه وه. د اجلاس نه پس ما چونکې د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمنټرین سره هم دغه سوال د هغوی مخکې کېښودو نو پکې زیاتره پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي هغوی دا خبره وکړه چې موږ ته حکومت منو نه ځکه موږ د دوی پاس کړی شوی هر قانون چې کوم دی هغه نه منو ځکه موږ دغه بلونه چې کوم دی هغه اپوز نه کړه بلکې موږ څه قسمه په دې باندې خپل رد عمل ونه کړو خپل چې کوم دی د خیالاتو اظهار ونه کړو. ولیکن بله رسته موږ وګورو عدنان صاحب د قومي اسمبلۍ جی جی مشترکه اجلاس وو پکې چې کوم دی اراکین قومي اسمبلی او اراکین سنټ داسې بالکل نو پکار. یعنی بل باندې پاکستان تحریک انصاف تحفظات هم من خپل تحفظات کل کر اظهار پکارو. موږ نن کتل تاسو د پیکا ایک خبره وکړه د پیکا چې کوم قانون دی هغه د قومي اسمبلی د نون لیگ چې کوم دی شیرازي د نون لیگ چې دی هغه هم د پیکا ایک چې د مخالفت کوي پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه په حق کې نن د قانون چې نون لیگ منظور کو پاکستان تحریک انصاف دغه مخالفت کې نعرې والی. بالکل عدنان صاحب که موږ وګورو د پیکا ایک چې کوم ترمیم دی پلے پوائنٹس یعنی سلوٹ چکم دے مین دے گی سب کلاس دی او باغی کی مختلف قسم دا سی قسم خبری دی چی کمیشن بجوڑی کی دا شان دے دا چکم دا لاز دی کم رول دے گی ریگولیٹی دا پارا باتا جی جی شیراز
جی شیراز احمد شیرازي اواز چې دی هغه دا وخت موږ سره ګډ کېږي قدرمنو دغه پیکا ایکټ چې دی په هغې کې نن ترمیم وړاندې کړی شوی او دغه مشترکه پارلماني اجلاس چې په منظوري هم ورکړی شوې ده د سره سره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم دغه چې کوم پیکا ایکټ کې ترمیم شوی د هغې خلاف قرارات چې دی هغه منظور کړی شوي دي په مشترکه چې کوم اجلاس و دغه دوران کې هم صحافیانو چې دی هغوی احتجاج کړی او ورسره په خیبر پښتونخوا کې هم صحافیانو چې دی هغوی احتجاج کړی. جی شیراز احمد شیرازي تاسو زموږ سره ټلیفون لارې موجود دي خپله خبره جاري وساتئ. نن ما دا خبره کوله چې دغه اسمبلی اجلاس حوالې سره مونږ کتل چې څومره صحافیان دي څومره چې د پارلیمنټري ریپورټر اسوسییشن غړي دي یا څومره هم صحافیان چې په اسلام آباد کې دي هغوی خپل د احتجاج لړۍ چې کوم دغه هم پیل کړې وه د پارلیمنټ ګیټ نمبر 1 مخکې مونږ کتل چې احتجاج وزیر اطلاعات دا دعوه کړې وه دا وعده کړې وه چې دغه ایکټ منظورېدو نه پس به صحافیانو سره صحافتي تنظیمونو سره کینو د هغوی چې کوم تحفظات دي هغه به ختمو ولې دغه ایکټ چې کوم دی هغه د قومي اسمبلی نه خو منظور شو خو صحافیانو سره څه قسمه خبرې ونه شوې صحافیان چې کوم دي هغه څه قسمه په اعتماد کې ونه رسته پرون چې دغه ایکټ د قومي اسمبلی نه منظورېده نو هغه وخت کې هم پارلیمنټ کې موږ څومره چې کوم پارلیمنټري ریپورټرانو په شمول زما موږ هغه اجلاس نه واک اوټ کو موږ بایکاټ کو بیا وزیر اطلاعات راغې پرس ګړی تا او هلته هم څومره چې صحافیان دي هغوی خپل تحفظاتو اظهار وکړو اوس عدنان صاحب دا یو ډېر زه به ووایم چې په صحافیانو باندې په صحافتي چې کوم تنظیمونه دي په هغوی باندې صحافیانو په اواز باندې یو قدم دی یو پابندي لګولو چې کوم دی د هغې یو مشن چې کوم دی هغه روان دی لکه تاسو ګورئ د دې مطابق د پیکا ایکټ مطابق چې کوم شیز حکومت ته ښه نه لګي په هغې باندې به جرمانه لګي په هغه باندې به قید دي یعنې د ادارو خلاف خبرې شوې د صوبایي اسمبلۍ خلاف خبرې شوې د قومي اسمبلۍ باره کې څه خبرې شوې دا به صحافیان چې کوم دي هغه نه ښودلی شي نه به هغوی چې کوم دی د دې کلکر اظهار کولی شي دا موږ ووایو چې دا سراسر په صحافتي اصولو باندې په صحافیانو باندې په صحافي تنظیمونو باندې یو قدرن دی او ځکه نن موږ کتل چې صحافیانو د دې خلاف پروټیسټ وکړو نه صرف نن بلکې د څو ورځو راهیسې موږ ګورو چې څومره هم صحافي تنظیمونه دي د هغوی لخوا پروټیسټ چې کوم دی هغه روان دی که پی پی یو چې دا که آر یو چې دی که پوټوهار ینګ جنرل اسوسییشن دی د هر طرف نه په دې باندې چې کوم دی احتجاج کېږي نن اهم خبره دا وه چې صحافیانو سره سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي لکه اپوزیشن لیډر عمر ایوب دغه شان چیرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسټر ګوهر په دغه شان چې کوم سرتاج ګل دا نور ټول دي پاکستان تحریک انصاف رهنما دي هغوی هم د صحافیانو چې کوم دی په بیک باندې ولاړو صحافیانو سره هغوی په دغه احتجاج کې ګډون وکړو او د پیکا ایکټ خلاف چې کوم دی هغوی خپل مؤثر اواز چې کوم دی هغه بلند کړ خو عدنان صاحب زه به دا ګڼم چې دغه شان قوانین چې کوم دي داسې اوس نه بلکې په تېر حکومت کې هم موږ کتل چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومت و د هغوی لخوا هم میډیا کنټرول کولو لپاره دغه شانې چې کوم کوششونه دي هغه روان وو هغه به کامیاب شوي نو ولې اوس په دې حکومت کې د مسلم لیگ نون چې کوم حکومت دی هغې په دې کامیاب شه عدنان صاحب دلته کې د کوم چې جمهوریت علمبردار پاچیانې دي متحده قومي موومنټ او پاکستان پیپلز پارټي هغوی هم د دې بیل چې کوم دی حمایت وکړو پکار دا وه چې دا خو په جمهوریت باندې یو قدم دی په جمهوریت باندې یو پابندي لګولی کېږي پکار دا وه چې پیپلز پارټي کوم چې جمهوري علمبردار پارټي ده هغوی د دې مخالفت کړې وې دغه شان د ایم پی ایم مخالفت کړې وې خو نه په کمیټۍ کې نه په قومي اسمبلۍ کې نه په سینټ کې هغوی چې کوم دی د دې مخالفت بلکې هغوی د دې بلکې ملګرتیا یې کړې ده دغه ایک په حق کې چې دی په هغې کې ووټ ورکړی ډېره زیاته مننه شیراز احمد شیرازي د ټول تفصیلاتو راکولو لپاره جي قدرمنو کتونکو دغه پیکا ایکټ خلاف نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم منظور شوی د خیبر پښتونخوا چې کوم صحافیان دي خیبر یونین اف جرنالست او د پېښور پریس کلب چې کومه کابینه ده هغوی هم په دغه احتجاج کې شرکت کړی ورسره د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق غني چې دی هغې هم د دغه صحافیانو په احتجاج کې شرکت کړی دی د هغوی په حق کې ناربازي کړې ده قدرمنو موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړی شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ